ډیر فالوورز او زما لیدونکو کتونکو ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو السلام علیکم. ستاسو په خدمت کې زه یو نن ډېر اهم پیغام د ویډیو په شکل کې تاسو سره شریکول غواړم. هغه دا دی چې یو طرف ته مونږ که حکومت دی، که هغه صوبایي حکومت دی، که هغه امن اصلاحي کمیټې دي، که مونږ استادان هر څوک چې یو، نو مونږ ټول خپلو ماشومانو ته د مینې درس ورته ورکوو، د محبت او د ورورولۍ او د امن درس ورکوو. بل طرف ته په مارکیټ کې کولیام دا څیزونه خرڅېږي، دا اوس بالپین د خو د ماشین په شکل کې دی، دغه شانتې دام یو بالپین د خو د ماشین په شکل کې دی، دغه شانتې دام یو بالپین د خو د جنګ د یو آلې په شکل کې دی. نو موږ خپل ماشومان کم طرف ته بوځو، د کوم ترجیحات څه دي، کوم کم طرف ته روان دی، او چې موږ د خپلو ماشومانو اصلاح نه کړو نو دا به څوک کوي، دې له به څوک راپاسي. په ټولو ضلعو کې، په ټول خیبر پښتونخوا صوبه کې، په مختلفو کلیو کې امن اصلاحي کمیټې جوړې شوې، او هغې چې کوم داسې ګروپ وشو چې هغوی هغه ټوپک یې راواخیستې او ماتې یې کړې، او دا لوزونه یې کړلو چې موږ به د ټوپک کلچر چې دی، د ټوپک نمایش چې کوم دی، اسلحه کلچر، دا به د خپلې معاشرې نه ختمو. او بل طرف ته په مارکیټ کې کولیام د ماشومانو د بالپین لپاره، لکه د شپږم اووم ماشوم یا د پنځم ماشوم چې بالپین اخلي نو د مشین په شکل کې اخلي. تاسو دوی ته وګورئ، دام لکه بالپین دی یا دام بالپین دی، نو د دې بالپین څه ضرورت و؟ مارکیټ کې عام بالپین کوم چې د لیکلو لپاره هغه په 10 روپۍ یا په 100 روپۍ میلاویږي، او دا په 80 روپۍ په 100 روپۍ میلاویږي. نو موږ د خپل قوم کم طرف ته بوځو. برای مهرباني زما د ویډیو په غور سره وګورئ، او کوم چې واقدار یې نو په داسې قسم کپنو باندې مکمل پابندي ولګوئ، مارکیټونو باندې چاپې ولګوئ، مارکیټونو نه راغونډ کړئ، دوکانونو نه راغونډ کړئ. دا ګنده مواد کم چې زموږ د ماشومانو ذهن کلچر طرف ته بوځي، دا مکمل د دې بایکاټ وکړئ. امن اصلاحي کمیټې د ضلع صوابۍ کې دي، هغه ټول زما د میسج وګوري او دا د شیر کې ډېر زیات یې شیر کې چې هر څه ته ورسي او د دې څیزونو نه مخنیوي وکړي. ډېره مهرباني، شکریه.